پخوانی پښتو ادبي ټولنې صدر استاد شاعر نثر نگار مقاله نگار جناب زرنور شهاب صاحب ته خواست کوم چې هغې راشي او په اختصار سره خپل تاثرات پیش کړي. جناب زرنور شهاب صاحب. یقینا چې ډېر ښکلی پروګرام وشو، ډېرې ښې خبرې وشوې، که چا مقالې واورولې، که چا نظمونه واورول، هغه ټول ټو د پوینټ وو، ډېرې صحیح خبرې وې. او یو شعر دی چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي پشمار دي. نو دستارونه خو هر سړی تړي، خو داسې کس چې هغه د دستار تړلو جوګه وي. نو زمونږ جمیل کاچوخیل یو داسې انسان دی چې دی د دستار تړلو قابل دی، او مونږ ورله ډېر زیات عزت تاسو ورکړو. یارانې قلم چې کوم پروګرام جوړ کړی، یقینا چې دا ډېر ښه پروګرام و، د ستاینې وړ پروګرام و. که چا په اردو کې خبرې وکړې، که چا په پښتو کې خبرې وکړې، که چا نظمونه واورول، که چا مقالې واورولې، دا ټولې ډېرې ښې وې. او بس همدغه زما خبرې دي. شاباس چې کومه مقاله واوروله، یا پرز رحمان شاهد، یا زمونږ ناصر شیخ کوري، بس هم زما دا خیالات دي، زما هم دغه خبرې دي. ډېره زیاته مننه. دعا به کوو چې خدای پاک جمیل کاچوخیل لا نور طاقت ورکړي، د ده په قلم کې نور پان پیدا شي چې داسې ښکلي تخلیقات د ولس مخې ته راوړي. تاسو ډېره مننه. ښاد اوسئ او آباد اوسئ. اس تقریب کا مہمان خصوصی، ہم ساروں کا مہمان خصوصی ڈاکٹر غلام شمس الرحمان، چیئرمین شعبہ مطالعات مذاہب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو میں پیز احمد پیز کے ان 3 اشعار پہ بلانا چاہوں گا کہ نہ گواؤ ناو کہ نیم کش دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تن داغ داغ لٹا دیا، کرو کج جبی پہ سرے کا فن میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا، جو رکے تو کوہ گراتے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، جو رکے تو کوہ گراتے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. آپ کی تالیوں کی گونج میں محترم مہمان خصوصی ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب. جناب جمیل خان کاچوخیل صاحب، نجیم صاحب اور تمام صاحبان علم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہم استاد اکثر گفتگو کرتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں، چاہے ہماری گفتگو کی کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے. آج مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ سننا کتنا مشکل ہے، اور آج مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ ہم کس قدر ظالم ہیں کہ لوگوں کو سناتے ہیں چاہے انہیں سمجھ آئے یا نہ آئے. اور یہ سوچے بغیر کہ کیا ہماری بات وہ سننا بھی چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے. میں 2-3 باتیں کرنی ہیں. ایک تو مجھے شکریہ ادا کرنا ہے، اور چند باتیں مجھے جمیل خان صاحب کے بارے میں اور چند باتیں ان کے کام کے بارے میں کرنی. میں بالکل ملا جلا کے 5-7 منٹ سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جتنے بڑے بڑے سنگ گراں انہوں نے اٹھائے کہ آپ کے ذہن پہ یہ بھاری پتھر لگیں کہ آپ پتہ نہیں گھنٹے کی گفتگو ہوگی. تو چند منٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں بات کروں گا. یہ جو آپ کی تنظیم ہے یاران قلم، یہ خراج تحسین کے مستحق ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے سوسائٹی میں آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی ہے، اس طرح کی علمی مجالس منعقد کرنا. آج کی مجلس مجھے اتنی اچھی لگی ہے کہ اس میں مختلف سطح کے لوگ ہیں، بہت بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور یہ بالکل یہ بچے بھی ہیں. نجیم صاحب کے ساتھ بیٹھے، نجیم صاحب کو نہیں کہہ رہا. اب یہ وہ کنٹینیوٹی ہے، یہ وہ تسلسل ہے
کہ جو ایک جنریشن دوسری جنریشن کو دیتی ہے. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ یاران قلم نے یہ جو پلیٹ فارم بنایا ہے، اس کے ذریعے یہ کنٹینیوٹی ہمارے ہاں اور یہ تسلسل ہمارے ہاں اور یہ برکت، یہ تسلسل ایک برکت ہے جو کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جاتی ہے. آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں اس کنٹینیوٹی کو برقرار رکھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ آپ کی شناخت، آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی حقیقت کو آپ کے ساتھ مستقل جوڑے رکھتی ہے. آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے، میری ملاقات جمیل خان صاحب سے ہوئی. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جمیل خان اس روایت سے تعلق رکھتے ہیں جس روایت کا تعلق خلق اور خلق دونوں سے ہے. تخلیق نگار جو ہوتا ہے اس کا تعلق خلق سے ہے، اور اس کے تخلیق میں، اس کی تخلیق میں رنگ اس وقت آتا ہے جب وہ با اخلاق ہو، اور در حقیقت اس کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ اس کے اخلاق کا مظہر ہوا کرتی ہے. کسی بھی تخلیق کار کے جتنے رنگ ہوں گے وہ رنگ اس کی در حقیقت اس کے اخلاق کے رنگ ہوں گے. لہٰذا جس طریقے سے جو تصویر ہے وہ مصور کی عکاسی کرتی ہے، اسی طریقے سے تخلیق کار کے جو اخلاق ہوتے ہیں وہ اس کی تحریر کے اندر منعکس ہوتے ہیں. ایک ایک لفظ کے اندر اس کا اخلاق بول رہا ہوتا ہے. اگر آپ جمیل خان کی تحریروں کو پڑھیں تو آپ کو جمیل خان تک پہنچنا چاہیے. اگر آپ جمیل خان کو ملیں تو آپ کو اس کی تحریروں تک پہنچنا چاہیے. اگر یہ دونوں میں کنٹینیوٹی نہیں ہے، دونوں میں ملاپ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے بناوٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی مقصد کے لیے لکھا ہے، وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. تخلیق کار اپنے ایک ایک لفظ کے اندر ہوا کرتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ پوری ایک اخلاقی روایت رہی ہے کہ جو جتنا بڑا تخلیق کار ہوگا، جتنا بڑا خلاق ہوگا، اتنا بڑا بااخلاق بھی ہوگا. میں نے 8 سالوں میں میری جو بھی ملاقاتیں ان سے ہوئیں، میں نے ان کو مختلف جہتوں میں دیکھا. پیاز کی ایک پرت کو اتاریں تو دوسری نکل آتی ہے، دوسری کو اتاریں تیسری نکل آتی ہے. تو یہ رنگا رنگ شخصیت کے مالک ہیں، گونا گون شخصیت کے مالک ہیں، اور ہر رنگ کا ایک اپنا آہنگ ہے. مطلب آپ ایسے خلاق آدمی کو کیا کہیں گے کہ جو ایک طرف اپنے اظہار کے لیے شاعری کو اختیار کر رہا ہے، ایک طرف نثر کو کر رہا ہے، نثر میں ایک طرف اپنی مادری زبان کو کر رہا ہے، ایک طرف اردو کو کر رہا ہے. یہ تنوع ہے. یہ تنوع ہمارے ہاں جس کو میں نے کہا ہے کہ روایت کے اندر پایا جاتا ہے. یہاں کی روایت کی جو بڑے شاعر، بڑے ادیب ہیں، وہ ہمیشہ 2 2 3 3 4 4 زبانوں کے اندر لکھتے ہیں. اس دھرتی کے اندر جو بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے، جیسے گدائی ہے، جیسے امیر شیر علی نوائی ہے، تو یہ 2 2 زبانوں کے آتے. امیر خسرو ہیں، 2 2 زبانوں کے عالم تھے. اسٹراؤس برگ نے لکھا ہے کہ وہ شخص جو ایک زبان جانتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا. جو جتنی زبانیں زیادہ جانتا ہے اس کے اندر اتنا زیادہ اظہار کا ملکہ ہوتا ہے. تو جمیل خان صاحب کے ہاں جو ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں تنوع ہے. وہ تنوع کس وجہ سے ہے؟ وہ تنوع ان کی کثرت مطالعہ کی وجہ سے. اس تنوع کے اظہار کی صلاحیت اور اس کے متنوع جو ماڈلز انہوں نے اختیار کیے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ انہیں کئی زبانوں کے اوپر عبور حاصل ہے. اب میں ان کے تھوڑے سے کام کی طرف آتا ہوں. آدھی گفتگو ختم ہوگی. ان کا جو کام ہے، اگر آپ ان کے افسانوں کو دیکھیں، اس میں ایک بہت ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے.
اور اس کا جو بیان کا انداز ہے وہ بہت منفرد ہے. ہمارے پاس آپ لوگ بہت ادیب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بتانے کی ضرورت نہیں. پریم چند نے افسانہ لکھا اور پریم چند کے بعد کہتے تھے کہ اب کوئی افسانہ نہیں لکھے گا. جہاں تک اس نے لکھا اب پریم چند تک کوئی نہیں پہنچے گا. پھر ہم نے بیدی کو دیکھا، پھر ہم نے منٹو کو دیکھا، پھر اب ہم نے مطلب اس کے درمیان کئی بڑے نام ہیں، کرشن چندر کو دیکھا اور بڑے بڑے نام ہیں. اور ہم نے اب آخر میں انتظار حسین کو بھی دیکھا. ان میں سے ہر فرد کا آہنگ علیحدہ ہے، ہر فرد کا منظر علیحدہ ہے. اتنے بڑے بڑے افسانہ نگاروں کی موجودگی میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا جمیل خان کاچو خیل آج سے 50 سال بعد زندہ رہے گا یا نہیں؟ میں نے بہت غور کیا اس بات پہ کہ جمیل خان کاچو خیل کی کتنی عمر ہے. اگر کوئی شاعر ادیب اپنی زندگی میں زندہ رہ جائے تو بڑی بات ہے. کوئی شاعر اپنی زندگی، بہت سارے ہمارے ادیب شاعر افسانہ نگار ناول نگار وہ اپنی زندگی میں مر جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بہت وثوق سے کہہ رہا کہ جب تک پشتو زبان باقی ہے، جمیل خان کی پشتو کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جمیل خان کا اردو افسانہ زندہ ہے. اس لیے کہ جمیل خان کے اردو افسانے میں، جمیل خان کی اردو تحریروں میں پشتو ثقافت، پشتو کلچر زندہ ہے، جاگ رہا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے شاعر ہیں، وحدت الوجود کے اوپر بڑے بڑے شعراء نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، ابن العربی نے شروع کیا، رومی نے شروع کیا، اور بے شمار شعراء ہیں جنہوں نے وحدت الوجود پہ کام کیا. تو کیا ان کی موجودگی میں غلام فرید رہے گا؟ غلام فرید رہے گا. جب تک سرائکی رہے گی غلام فرید رہے گا، اور جب تک پشتو رہے گی اور پشتو کے اندر اردو افسانے کی بات ہوگی، جمیل خان کا نام اوپر آئے گا. اب جمیل خان کے جو افسانے ہیں اس کے اندر میں نے عرض کیا کہ اس کی اتنی جہات ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اور ان جہتوں سے لکھا ہے کہ جن جہتوں سے لوگ سوچ ہی نہیں سکتے. مثلا ان کے افسانوں میں بہت مارجنل چیزیں ملتی ہیں، ایسی مارجنل چیزیں کہ جن کا عمومی طور پر لوگوں کو ادراک ہی نہیں ہوتا. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی اردو کی تحریروں کو اکٹھا کیا جائے اور کسی آدمی کی یہ ڈیوٹی لگائی جائے کہ اس میں سے حکمت کے نسخے تلاش کرنے ہیں اور حکیموں کی اصطلاحات دیکھنی ہے، تو آپ کو پوری ایک لغت مل جائے گی اس کے اندر. یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے کہ اس لغت کا استعمال انہوں نے اس جگہ پر کیسے کیا ہے. وجہ المفاصل کا لفظ انہوں نے کئی دفعہ اپنے شعروں میں، افسانوں میں استعمال کیا. اچھا، اب جو ایک اور جو ان کے افسانے کی ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ مارجنل چیزوں کو، حاشیاتی چیزوں کو انہوں نے مد نظر رکھا ہے، جو کہ لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں. مرکز ہمیشہ لوگ مرکز پہ فوکس کرتے ہیں، انہوں نے حاشیے پہ فوکس کیا. انہوں نے کتے کی محبت کو فوکس کیا، کہیں اور انسان کہیں کا. اس کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہاں ہے اور کتا کہاں ہے، کتے کی عظمت کیا ہے. اگر وہ آپ دوسرا ان کا افسانہ پڑھیں، جگنو باندھ مٹھی کا، اب اس میں اب آپ دیکھیں کہ لوگ نفرت کرتے ہیں، رنڈی سے نفرت کرتے ہیں، ویسوا سے رفنت کرتے ہیں، اس کو مارجنل کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ تاریکیوں میں وہ بھی ایک اجالے کی کرن ہے، اس کو بھی تو دیکھیں، اس کے دکھ کو بھی تو سمجھیں جو اس سوسائٹی کے اندر رہ رہی ہے. وہ جو مارجنل ہے اس کے دکھ کو، اس کے عذاب کو سمجھیں. شاعر کا، ادیب کا بنیادی فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ وہ قوموں میں شعور بیدار کرے،
اقبال نے کہا تھا فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو. تو ادیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کرتا ہے، بین السطور کرتا ہے، اپنی بات پہنچاتا ہے، اور ہر آدمی کو وہ بات اتنی سمجھ آتی ہے جتنا اس کا شعور بلند ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے افسانوں میں شعور کی اتنی تہیں ہیں، فہم کی اتنی تہیں ہیں کہ اس کو آپ میں سے جو پڑھے گا آج وہ ایک معنی لے گا، جو کل پڑھے گا وہ اور معنی لے گا، یہ بچہ پڑھے گا اور معنی لے گا، یہی بچہ جب آگے آگے پڑھتا چلا جائے گا اس کا شعور بلند ہوتا چلا جائے گا، ان کے الفاظ کے معنی بدلتے جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کریم جو ہے ان کے کام میں اور برکت دے اور ان کو دائمی اس علاقے کی شہرت کا سبب بنائے. اور اس علاقے کے لیے اگر کوئی آدمی الڈن ڈھیری کو جب بھی یاد کیا جائے گا تو اس کے ادب کی دنیا میں ان کا نام سر فہرست ہوگا. ہمارے ہاں ادیبوں کو عمومی طور پر اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. میں دسمبر میں انگلینڈ گیا آخری بات، تو وہاں پر میں نے بہت سردی تھی تو میرے دوست نے کہا کہ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں، سردیاں بہت ہیں. تو میں نے کہا چلیں یار، اور نہیں تو ہے نا میں نے ڈسٹرکٹ لیک نہیں دیکھا وہاں چلتے. انہوں نے کہا وہ تو بہت ٹھنڈا ہے. میں نے کہا ایک چیز وہاں پر ہے ورڈزورتھ، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں وہاں پر گیا تو ورڈزورتھ کے گاؤں تھا لیک ڈسٹرکٹ میں. انہوں نے ان کا گھر کو میوزیم بنایا، ان کے گھر کو سجایا ہوا ہے، اور اس دیہات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ورڈزورتھ کا دیہات ہے جس نے صفائی کی، محبت کی، الفت کی بات کی تھی. اس شہر میں آپ کو صفائی، محبت اور الفت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. میں آپ کا بہت ممنون ہوں. زوست د غونډې خصوصي میلمه د ملکنډ پوهنتون پښتو څانګې چیرمین، استاد د پښتو ژبې استاد، شاعر، څېړنکار، نقاد، مقاله نګار او د ډېرو خوبو بلها مالک ډاکټر علي خیل دریاب صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او زموږ سره خپل تاثرات شریک کړي. ډاکټر علي خیل دریاب صاحب. د هر څه نه اول خو زه د دې علمي او ادبي سیمپوزیم د راجوړونکو یارانې قلم د ملګرو مننه په ځای راوړم چې ما ته یې دا درناوی راوبخو. او د اوله کې زه د برق صاحب یوه لطیفه کول غواړم، بیا به زه د دې سیمپوزیم په حواله باندې خپل تاثرات وړاندې کوم. سعدالله جان برق صاحب نه چا تپوس وکړو چې د ادبي سیمینارونه او د اجلاسونه د اوږده دا څنګه وي؟ نو هغه ورته چې دا خو ډېر زیات ښه، نو سړي دې تپوس وکړو چې څنګه ښه؟ یاره ښه په دې چې سړی پکې په غځېدلو خپو خوب وکړي. نو دا دغه سیمپوزیم دومره وګډ شو چې ډېر ملګري پکې ما دې ځای لیدي چې اوده وو او خوبونه یې پکې نن پوره کړي. زه دا کم بنډار چې را جوړ دی سیمپوزیم په نوم باندې، نو سیمپوزیم د یونانی ټکی دی او د سیمپوزین نه جوړ دی. بیا د دغه دوه ټکي دي چې یو ساین دی او یو پینن دی. دا دواړه چې یو دی شي نو دا د سکلو ځای ته وایي. یونانیان چې کله به هغوی ډوډۍ به یې وخوړه، بیا به راټول شوه یو ځای ته او هلته بیا سکل کول. د هغې سکلو نه پس به بیا شعرونه وې او بیا به یې په فلسفې باندې بحث کوو. دا د اپلاتون په وخت کې هم شوي دي،
د ارسطو په وخت کې هم شوي دي او د سقراط په وخت کې هم شوي دي. نو دا اصطلاح چې دا د سیمپوزیم دا د هغه وخت نه رایج ده. بیا چې کله رومن ته راله نو رومیانو په دې کې بیا د سیاست په حواله باندې په سیمپوزیم کې به خبرې کولې او هغوی به په دغه حواله په خطابت باندې بیا د هغوی ارګومنټیشن لکه هغوی چې په سیمپوزیم کې به څه کول نو هغه به صرف د سیاست په حواله و چې هغو پکې تقریرونه کول او بیا به د یو بل د سوالونو جوابونه ورکول. د هغې نه پس بیا هم به د سیمپوزیم په نوم باندې افلاطون کتاب ولیکو او په دغه کتاب کې هغه د مینې په حواله د محبت په حواله چې څومره فلسفیانو او څومره پوهان خلکو چې هغوی د محبت په حواله باندې څه فکر لرو څه سوچ لرو نو هغه ټول په دغه خپل کتاب کې راغونډ کړه. دغه شانته بیا دا روایت چې کله د اسلام زرین دور ته راغی نو په بغداد، دمشق او قرطبه، بخارا او قاهره کې چې کوم څومره د زمونږ اسلامي مفکرینو منورینو نو هغوی چې علمي حلقې کولې، مناظرې به کولې، دینی مذاکرې به کولې نو د هغې دپاره بیا هغوی سیمپوزیم را جوړو. الفارابي، ابن سینا، الغزالی هغوی د ادب، ریاضی، طبیعاتو او فلسفې بنډارونه را جوړ کړي دي. دغه شان بری صغیر ته چې بیا کله دغه روایت د مخکې نه موجود و خو چې دلته راغی نو دلته بیا صوفیانو د صوفیانو چې کوم محفلونه را جوړېده او هغوی به قوالۍ کولې، مشاعرې وې یا علمي بحثونه د تصوف بحثونه نو هغه بیا په سیمپوزیم کې کېده. زه ملکنډ په سیمه باندې زه لکه دا په وثوق سره ویلی شم چې د سیمپوزیم دا اولنی سیمپوزیم دی چې د ملکنډ په سیمه باندې کېږي. د دې نه وړاندې موږ مشاعرې کړي دي، سیمینارونه هم کړي دي، کانفرنسونه هم کړي دي خو د یارانې قلم ادبي ټولنې ته دا کریډټ ځي چې دوی په لومبي ځل باندې د ملکنډ په سیمه باندې یو داسې لوی سیمپوزیم را جوړ کړو چې هغې ته زمونږ د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه لوی خلک راله، پوهان راله او دغه ملګري د یو بل سره یو ځای شوه. اوس مونږ چې نن کم ملګري واورېده او د هغوی کم خیالات، کم د هغوی جذبات، احساسات د جمیل خان د شخصیت په حواله، د هغوی د فن په حواله، د هغوی د ژوند په حواله، د هغوی د ادبي زیار په حواله باندې نو زه به دا ووایم چې د سیمپوزیم خو یو غټه فایده دا وکړه چې دا ملګري راغونډ کړه او د سیمپوزیم لکه یو بنیادي مقصد ویم ده چې د لرې لرې ځای نه ملګري راشي. مونږ خو هسې هم لکه څنګه چې بختي روان صاحب وویل چې 4 کاله عمر مې دی خو د جمیل صاحب سره به 4 ځله نه یم زما ملاقات نه شوی نو دا غم خادي بانه شي دي دنونه پکې وشي. دا ملګري راله مونږ ولیده د یو بل سره د دوی د تبادله خیالات شوه، د یو بل سره خپل فکر یو ځای کو. دا د فکري بیدارۍ یو غټ سبب دی چې ملګري راجمع شي او څه واوري د یو بل ځای. بل دا د پوهانو ترمنځ هغه اړیکې مضبوطېږي. په نن ورځ به ډېرو ملګرو د یو بل سره پروګرامونه جوړ کړي چې یاره میلاویږو به دا به کوو دا به کوو دا به کوو. دغه شانتې دا تاریخ مخبوزوي. نننی سیمپوزیم زمونږ یو ادبي تاریخ چې دی هغه خوندي کو. د جمیل په حواله چې دلته څه وویلی شوه زما دا خیال دی چې که دې ټولو ملګرو د جمیل صاحب دا ټول کتابونه هم کتلي نو دومره څه به یې نه اورېدلي، دومره څه به هغوی د جمیل د فن د هغه د ژوند په حواله باندې نه یې هضم کړي. څومره چې هغوی ته د جمیل صاحب په دې سیمپوزیم کې نن پته ولګېده د هغې نه دوی خبر شو.
دغه شانتې کم چې زمونږ مبتدي لیکوال دي یا د دې عصر لیکوال دي د هغوی په ذهن کې هم هغوی کې هم یو امید پیدا شو چې که ما دغه شانتې کار وکړو، ما د ادب دپاره دا زیار وکړو، لیکل مې وکړه، کتاب مې ولیکو، نو کیدای شي سبا هم خلک ما داسې یاد کړي. دا زمونږ نوي لیکوالو ته یو حوصله هم میلاویږي په سیمپوزیم باندې، او نن به زما په خیال دې سیمپوزیم خپل دغه یو افادیت پوره کړي. بل د جمیل به د ډېرو اړخونو نه څوک خبر هم نه و چې لکه هغه فولکلوریسټ دی، هغه په یو وخت باندې شاعر دی، هغه افسانه نګار دی، هغه د دې سره سره حکیم هم دی، ښکاري هم دی. کومې خاطرې چې د ملګرو او د ناصر صاحب یا زما د کلاس فیلو شریکې کړې، نو د دې نه خو به دا کم چې د علاقې خلک د شاعران ادبي حلقو والا خلک هغه به د څه نه څه خبري، خو دا کم چې د جمیل سره د خپل خپلوان راغلي وو، د رشته دار راغلي وو، عام خلک راغلي وو، د دوی کلیوال راغلي وو، هغوی ته به نن پته لګېدلي چې دا جمیل صاحب کې څومره خدای پاک هغه ځانګړنې ښودلي دي، څومره پکې خصوصیات دي. نو د دوی د دغه اړخونو نه هغوی په حجره کې نه خبرېده، هغوی په کلي کې نه خبرېده، هغه ته دلته خبر شوم. دا د دې سیمپوزیم یو بله غټه ګټه ده. زه نور ستاسو وخت نه علمه، خو یوه اخري لطیفه دا ده چې زه دغه ته تللی وم نیاک درې ته، هلته یو مړی شوی مولانا صاحب چې کله په مړي باندې خاورې اړولې مولانا صاحب تقریر کو، نو هغه تقریر کې ډېر زیات سوز او ګداز او خلکو جړل، هغې کې یو لیونی هم ناست و، نو هغه هم ځان ته په شک کتل چې زه جاړم که نه جاړم. کله به یې اوښکې راواخیستې په سترګو کې یې پورې کړې. بیا چې مړی ښخ شو او خلک تلل، نو هغه پاسېد، ورته مولانا صاحب زه یوه خبره کومه، وی ښه وکړه، خلک ور ټول په دغه شوه، وی چې یاره مولانا صاحب تا خو ډېرې ښې خبرې وکړې، خو اوس دې ورته دا قلندر خان سوچ وکړي. نو کم سړی چې مړ و د هغه نه قلندر خان نوم و. ډېره مننه. ډېره مننه ډاکټر علي دریاب صاحب، ډېرې ګټورې او په زړه پورې خبرې وکړې. زه اوس د دې غونډې مشر میلمه د پښتو ژبې استاز، څېړنکار، نثرنګار، افسانه نګار او د پېښور نه د اویاو ژبو د 2 کتابونو سختن ښاغلی، 2 دې کم دي چې واشي نه ښه سره کیدای شي په دغه کې د اویاو کتابونو سختن ډاکټر زبیر اسد صاحب لا بلنه ورکوم چې راشي او خپل قیمتي خبرې زموږ سره شریک کړي. ډاکټر زبیر اسد صاحب. محترم صدر صاحب او د دې درنې غونډې خصوصي میلمه خو چې کوم دی نو جمیل خان دی، نو هغه ته به خصوصي میلمه ووایو ځکه چې دا تقریب د هغې په شان کې او په اعزاز کې را جوړ شوی دی، را غونډ شوی دی. او نجیم خان او زمونږ دلته د لډن ډیری او د بټخیلې او د ملکنډ چې څومره خانان دي او څومره امیران دي، کالی خیل دي او که کاچو خیل دي او که غریبانان دي زما په شانتې، نو هغوی ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم. او د یارانې قلم ډېره زیاته مینه او مننه کوم چې زما غوندې غریب هم د خپل ډېر لوی تقریب حصه وګرځوله او موږ ته هم دا عزت راوبخلو. حالانکه د دستار لایق چې کوم دی نو نن زمونږ جمیل خان دی چې دستار تړي 1000 دي، د دستار سړي پشمار دي. او که زه د جمیل خان د شخصیت راغونډونه په یو شعر کې کول غواړم، نو د خوشحال بابا دا شعر به ورته ډالۍ کوم چې ګټل خورول بخل کا خان هغه، چې ګټل خورول بخل کا خان هغه، چې توره لري د تورې ځوان هغه. نو جمیل خان کې دغه ټول خصلتونه خویونه موجود دي. هغه زمونږ ورور دی، زمونږ یار دی، زمونږ دوست دی او هغه موږ له د یارۍ او دوستۍ او د ورورولۍ لاس راکړی دی، موږ هغه له د یارۍ او دوستۍ او د ورورولۍ لاس راکړی دی. حالانکه چې رحمان بابا ویلي چې نشي د خانانو د ملنګو سره کلي،
خو به هر حال بیا هم هغه ملنګان به چې کوم دی نو خانانو سره د کلي د راښکلو هڅه جاري ساتي. او جمیل خان په دې دور کې زمونږ یو نابغه روزګار شخصیت په دې دی چې څنګه زمونږ د پنجاب ملګري وویل چې یا د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ د چیرمین صاحب وویل چې په ډېرو ژبو کې کوم دی نو لیکل کول دا ډېره ښه خبره ده چې هر چا له ډېرې ژبې ورځي. نو جمیل خان چې کوم دی نو دا د ژبو پښتو او اردو ژبو لیکل زما په خیال چې د خپل کلاسیک هغه روایت مخ په وړاندې بوځي. که زمونږ خوشحال بابا دی، که زمونږ عبدالقادر خان خټک دی، که زمونږ مصری خان ګاګیاڼی دی، که زمونږ کاظم خان شیدا دی، نو هغې قاسم علي افریدی، نو هغې په اردو کې هم شاعري کړې ده، په پښتو کې هم شاعري کړې ده او په فارسي کې هم شاعري کړې ده. نو جمیل خان په دغه حواله باندې د خپل ادبي روایت سره تړلی را روان دی. نو دا د دې یو لوی خاصیت دی. بل دا وویلی شو چې د دې سوچ په پښتو کې کوي او لیکل په اردو کې کوي. نو زما په خیال چې داسې نه ده، ځکه چې دوی اول په اردو کې یو کتاب لیکلی دی، نو غالبا چې د هغې دپاره به یې سوچ هم په اردو کې کړي. ضروري نه چې یو پښتون د خامخا په پښتو کې سوچ کوي او بیا د په اردو کې لیکل کوي. نو اول په اردو کې کتاب لیکلی دی، اوس تک د افسانو دا کتاب چې دی او بیا د مات لاس په نوم باندې همدغه افسانې په پښتو کې ترجمه کړي دي. نو دا هم د دوی کریډټ دی، د دوی خاصه ده، دا د بل چا خاصه نه ده. دغه شانتې دوی د تلخ و شیرین په نوم باندې چې کوم طنز و مزاح کتاب لیکلی دی، نو د هغې ترجمه چې کوم دی په پښتو کې بیا وروستو د نمک پارې په نوم باندې کړی دی، چې ما سره یې مسوده دغلته موجوده ده. نو دغه ثبوت دی د دې خبرې چې اردو کې اول لیکل کړي دي او پښتو کې ورپسې بیا وروستو لیکل کړي دي. نو جمیل خان داسې یو ښه شاعر دی او ښه ادیب دی او ښه نثار دی. د ده په نثر کې شیریني هم شته، ترسکونوالی هم شته، شګفتګي هم پکې شته او خلک پرې د شونډو په سر باندې موسکي کېدی هم شي او خندېدی هم شي، په کهکه باندې خندلی هم شي او د ده افسانې چې کوم دی نو هغه سړی جړولی هم شي. د ده لیکونه داسې دي چې هم به ورسره خاندې او هم به ورسره ژاړې. نو تا ته به ځان لیونی وښکاري چې آیا دا په ما څه چلو شو چې کله خاندم او کله ژاړم. زما خیال دی چې جمیل خان کله دا تخلیقات کړي وي نو ده به هم ورسره ډېر ژړلی وي او ډېر به ورسره خندلي. شاعر چې څه لیکي څه وایي نو هغه د ده په ځان باندې هم تېرېږي، دی د خارج نه مسر اخلي، هغه خپل داخل کې نغاړي او هغه فصیح الدین صاحب هغه شعر ووایي د دنیا تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. نو د شاعر او ادیب کار خدا دی چې دی په معاشره کې څه ویني، څه ګوري، څه محسوسوي، نو هغه به تاسو ته بیانوي، هغه به موږ ته بیانوي. او دی د خپل لیکونو لومبې لیکونکی هم دی، لومبې کتونکی هم دی، لومبې قاري هم دی او لومبې نقاد هم دی. نو چې کله هغه شایع شي په اخبار کې، په رساله کې، په کتاب کې، نو بیا د ده د ملکیت نه وځي، هغه بیا د عوامو ملکیت وګرځي. نو د ده شاعري، د ده افسانه نګاري، د ده طنز و مزاح، د ده نظم، د ده غزل، د ده تکل، د ده افسانه، دا ټول چې کوم دي نو دا اوس زمونږ ملکیت دی. که مونږ په هغې باندې بحث کوو چې دا ښه دي او دا خراب دي، نو دا هم مونږ له نه دي کول پکار، ځکه چې ده مونږ ته یو آینه ښودلې ده چې دا واخلئ، دا ستاسو آینه ده. منټو یو ځای کې لیکلي و چې زما مقصد غلاظتونه اوچتول نه دي، زما مقصد کمیټې والا ته ګندګي په ګوته کول دي چې راشئ دلته ګندګي پرته ده. د ولس شکل، د ولس جوسه، د ولس ښه او بد، د ولس کړه وړه هغې ته د هغې په آینه کې وښایو. باقي کار چې کوم دی نو د هغوی دی چې هغوی ځان څنګه محسوسوي، څنګه یې تلي چې ځان ورته دروند ښکاري او که ځان ورته سپک ښکاري. که په هغه کارونو کې هغوی څه محسوسوي چې په موږ کې دا عیبونه شته، دا خامۍ په موږ کې شته، نو په کار دی چې هغه عیبونه، هغه خامۍ د ځان نه لرې کړي. او که په هغې کې هغه ښه خویونه شته چې
چې موږ ورته په ګوته کړي یا جمیل خان ورته په ګوته کړي یا زموږ د نن شاعر او ادیب ورته په ګوته کړي، نو په کار دي چې د هغې نور هم پرمختګ وکړي، د هغې کې نور وړاندې لاړ شي، نور ښه کارونه وکړي چې دنیا یې ستاینه وکړي. نو زه جمیل خان ته او تاسو ټولو ته په دې سمپوزیم باندې مبارکباد در کوم، او زما ورور دی، اوس مې ورور دی، بیا به مې ورور وي انشاءالله تعالی، او دغه تعلق به زمونږ آباد او خاد او ودان وي انشاءالله تعالی. د دې نه مخکې چې زه د دې دستوري د دې غونډې صدر صاحب له دعوت ورکړم، نو غواړم چې جمیل کاچوخیل صاحب سټیج ته تشریف راوړي، د خپلو خیالاتو اظهار هم وکړي او د دې ښاغلو مننه هم وکړي. جمیل کاچوخیل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هغه اردو والا وایي، هغه ملنګانو یو خبره به وه، وایي جو دی اس کا بھی بلا، جو نه دی اس کا بھی بلا. نو چې کم زما سره د دې وخته پورې ناست دي، دومره ستړي وکړه، نو اللہ کرے ان کا بہت بہت ہی بلا ہو. جو د ټولو د زړه تعالی مشکور یم، شکریہ ادا کوم، خاص کر د خپلو ملګرو یاران قلم، د دې علاقې د مشرانو، د خپلو رشته دارو، د خپلو استادانو. ساحل چې په دې عمر کې په بوډا وجود زموږ سره ناست دی، دیولا چې دا په موږ کې مشران دي، استاد جی شہاب سے دا مشران دی، دو تکلیف و دو ٹول تکلیف تیر کو. اور میں تہ دل سے اپنے پنجاب سے آئے ہوئے بھائیوں کا، دوستوں کا تہ دل سے مشکور ہوں، ممنون ہوں، سپاس گزار ہوں کہ وہ میرے لیے اتنی دور سے تشریف لے آئے. ویسے ہمارے درمیان تو یہ نہیں ہے، شکریہ، اس کا کوئی درمیان میں جگہ نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کھل کے بولنا چاہتا ہوں. تو اردو میں میرے حوالے سے جتنے باتیں ہوئی جو مجھے سراہنا مل گیا اور مل رہی ہے، اگر میرا یہ بات بھائی محمد عابد نہ ہوتے تو آج کم از کم اردو زبان میں جمیل اس مقام پر نہ ہوتا. یہ میرا پبلشر بھی ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی بھی ہے، یہ میرا بہنوئی بھی ہے، یہ میرا بہت کچھ ہے. تو میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں. اور جو لوگ کہتے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، تو یہ میرے لیے وہ چراغ ہے جس نے میرے آگے کئی چراغوں کو روشن کیا ہے. تو میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں، ممنون ہوں. بہرحال یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ سب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، آباری ہوں، سپاس گزار ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ملتے رہیں گے اور لکھتے رہیں گے انشاءاللہ. جب تک ہاتھوں میں دم ہے اور دماغ میں طاقت ہے تو انشاءاللہ لکھتا رہوں گا. والسلام. زه اوس ته دې ټولنې صدر ښاغلی رحمت شاه سایل صاحب له بلنه ورکوم چې دلته راشي، او داسې نور مشران ټول ته، ښاغلی نجیم خان، ښاغلی ډاکټر زبیر اسرت صاحب، ښاغلی پی جی ګل صاحب، ښاغلی دیولی صاحب، علی خیل دریاب صاحب، سارے مہمان ہیں ہمارے، ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب، مظفر صاحب. په اخره کې زه د دې غونډې صدر محفل یو لوی شاعر، د پښتو ژبې استاد، زه تعارف محتاج نه دی، ښاغلی رحمت شاه صاحب صاحب له بلنه ورکو چې راشي او خپلې ګټورې خبرې زموږ سره شریک کړي. وروسته پاتې خلکو زما په خیال
دا په هغه معنو کې زه پاتې نه ویم کوم چې موجود دي. مونږ اکثر زمینداري کړې دي او تاسو په دې پوهېږئ چې مونږ واڼې جوړه کړو نو هغه بیا باده و نو بوس لاړ شي چېرته په پټو مټو کې پرېوځي او غنم ته په ځای پاتې شي نو دا هغه غنم دي چې دا پاتې دي. زه دا دغسې مجلس دغسې محفل چې وي نو دا یو دغه ته جمیل خان بایی ته د هغه په اعزاز کې پروګرام دی د هغه په ستاینه کې پروګرام دی. خو زما په خیال چې دونه لویه اوږده ستاینه هغه د بل چا نه ده شوې. تاسو که زما او د جمیل خان بایی په عمرونو باندې غور وکړئ نو دا په سن 65 کې پیدا شوی دی او په سن 65 کې زه شاعر وم. دا د سن 65 د جګړې د سن 65 جنگ چې و نو موږ په سخاکوټ کې مشاعره کوله د شهیدانو په یاد کې. محمد اسلام ارماني د خدای وبخي هغه د الډان ډیری د سیدآباد اوسېدونکی و او هغه سخاکوټ ته را بدل شوی و د استاذ په حیثیت نو زما لومبی پېژنګلو ورسره شوې وه او هغه زما همزولی و. خو دا خو په سن 65 کې پیدا شوی دی نو زما په خیال چې زه په هغه وخت کې دغه شاعر وم او زمونږ یو تنظیم و او د هغې کال 2 شوي و مونږ په ډېره خواره جوړ کړی و. په دې علاقه کې شاعر نه و ادیب پکې نه و. بیا هغه تنظیم چې مونږ کامیاب کړ نو د هغې دپاره مونږ آیین جوړ کړ. زه صدر وم د هغې آیین مو جوړ کو او په شو کې تیاړی کې مونږ میټینګ وکړو. نن زه خوشحاله په دې ما دا دریاب صاحب چې کوم دی ووایي چې د سمپوزیم دا اعزاز په دې علاقه کې زمونږ دې ملګرو ته یاران قلم والا دوستانو ته حاصل شو. نو هلته مونږ هغه آیین پاس هم که او بیا مو الیکشن وکړ او په هغه الیکشن کې زه ملګرو پیل کړم. دا عجیبه ده. او بیا په سارله مو وی چې مشاعره به کوو نو داسې خوړو هغې کې ودرېدو او په هغه خوړ کې د جومات نه هغې لوډ سپیکر راوړه هغه یې پیټ کړه او موږ پکې مشاعره وکړه. نو یا زمونږ هغه شپه وه چې په هغه ځای کې په پوره ډول راتلو نه او یا دا ورځ ده چې په یو زبردست معیاري شادي حال کې زمونږ د یو دوست د قلم د یو خاوند زمونږ د یو ملګري په اعزاز کې د لرې برې نه خلک راغلي دي د صوابۍ نه راغلي دي د پېښور نه راغلي د مردان نه راغلي د سوات نه راغلي د شانګلې نه راغلي د بونیر نه راغلي د بلا ځایونو نه مختلفو ځایونو نه خلک راغلي او د سهار نه د 11 بجو نه د دې 6 بجو پورې هغې دلته ناسته وکړه. منګه دا د خوشحالۍ خبره ده چې یا په دې علاقه کې د قلم خاوند نه پیدا کېده او یا زمونږ په هغه کورنو کې چې هغه زمونږ معززین دي زمونږ مشران دي زمونږ خانان دي زمونږ د بشرۍ کورونه دي. نو هغه په دې علاقه کې د قلم خاوند نه پیدا کېده او یا زمونږ په هغه کورنو کې چې هغه زمونږ معززین دي زمونږ خانان دي زمونږ د بشرۍ کورونه دي. نو هغه په دې علاقه کې د قلم خاوند نه پیدا کېده او یا زمونږ په هغه کورنو کې چې هغه زمونږ معززین دي زمونږ خانان دي زمونږ د بشرۍ کورونه دي.
او سواد په سمه باندې یو ډېره اوږده زیزولي لري، بلکې په ټولو پښتنو کې یو نوم لري، نبود لري. په جمیل او ارماني کې فرق دا دی، هغه ډېر غریب سړی و لکه زما، او جمیل بهی زمونږ د دې علاقې د خانه یو کور دی او ډېر مشران یې لرلي دي، ډېر نامتو خلک. خدا دا چې دا د قلم د خاوندانو پینډه دا دی ټولې، دا د فقیرانو، دا د ملګانو خلکو ټولې دي. دا ډېره لویه خبره نه ده په پښتنو کې هر ځای چې لاړې. زما په خیال چې په جوماتونو کې زمونږ دا روایت پاتې شوی دی چې د خلکو نه کم سړی پاتې شوی دی او د چا سره تللی نه دی، نو څوک ورته خامخا دوه درې کسان غله غله پاتې دي چې د ده نه تپوس وکړو چې بهی ته د چا میلمه. نو که هغه به ووایي چې زه خو د هېچا نه یم میلمه، نو هغه به یا حجرې ته بوتلو یا به بیټک ته بوتلو. دا بیټکې نه وې ډېرې، حجرې ته به بوتلو. او حجرې ته به ځکه بوتلو چې حجرې آبادې وې، د شپې به پکې هم خلک وو، د ورځې به پکې خلک وو. نو د دې سره به ناسته کول غواړي. دا زمونږ شعري روایت دا ډېر زیات ښه دی. دا سیمپوزونه کېږي، دا مشاعرې کېږي، دا څه کېږي، دا تقریبات کېږي، په دا میډیا باندې راځي. مونږ خو به په میډیا پسې ډېر زیات دغه کېدو کړېدو چې مونږ به کار وکړو، د هغې به پته نه لګېده. روداد پلاني لیکلی دی، دی پکې لیکلي دي، هغه پکې لیکلي دي، دا به و. نن خو اوس دغلته بس یو بټن باندې زور کجو، دا ټول مجلس به چې کوم دی په دغه باندې میډیا باندې راشي. د هر سړي په کور کې ټلویزیون دی، په جیب کې. دا اسانې خبرې. زما په خیال چې زمونږ دا طریقه بده نه ده، دا خو به جاري ساتو. خو دا دی چې زمونږ چې کم تنظیمونه دي نو په هغې کې زما په خیال چې مونږ بحثونه مباحثې ونه کړي. دا تاسو وګورئ چې که زمونږ په خبره ډېر پوه شوي یو که لږ پوه شوي یو، خو زما په خیال هر چا چې دلته که چا مقاله ویلې ده، که چا تقریر کړی دی، که چا څو خبرې کړي دي، زما په خیال د جمیل صاحب د کار او د هغه د زیار هغه ستاینه هم کړې ده، او خپل طرف نه چې کوم دی ورته خراج هم پیش کړی دی، ورته دعا هم کړې ده، قلم ته یې ورله دعا کړې ده. ما په اصلي بانو کې د ډرامې مویشي لیکلي دي، د ناول هم لیکلی دی، د افسانې لیکلي دي. خو ما د دې شیونو ډېره زیاته مطالعه کړې ده. زه صرف تر اوسه په 2 کتابونو کې کامیاب شوی یم چې ما په خپله افسانې لیکلي. افسانه لیکل اسان کار نه دی. تاسو ته زه یو خبره وکړم. خبره دا ده چې دا مونږ چې خبرې کوو، عام خبرې، نو دا ډېرې ساده وي، دا ډېر اسان کار دی چې زه تا ته خپله مدعا بیانوم، ته ما ته خپله مدعا بیانې او مونږ یو بل پوهولی شو. دا ډېرې ساده خبرې دي. خو ژبه چې کله آرټ ته راځي، فن ته راځي، شاعرۍ ته راځي، افسانوي ادب ته راځي، قصه ییز ادب ته راځي، ډرامې ته راځي، مکالمې ته راځي، نو دا دغه ژبه نه پاتې کېږي. دا په یو بله لوبه کې شامله شي. هغه بله لوبه د اشارې ژبه ده. یوازې دغه ساده الفاظ نه دي، اشارو ته راشي، کنایو ته راشي، استعارو ته راشي، تشبیهاتو ته راشي. دا په دې لوبه کې شامله شي.
منګ اجلاس و یو ورځ ملګرو سره مې خبره کوله د مثال په طور مې ورته وویې چې یو روسي لیکوال دی خدای شته اوس رانه هیر هم دی ډېرې مودې خبره شوه چې هغه افسانه لیکلې ده افسانه څه شی دی یو خدا دی چې موږ د خلکو چې کم دی انګریزانو ورله لنډه کیسه یا وړه کیسه څه نوم یې ورلیکلی دی دغسې زمونږ د افغانانو وروڼو ورله هم لنډه کیسه ورته وایي که یوه ستوي کیسه ورته وایي څه ورته وایي زما په خیال افسانه بنیادي طور د افسون نه راوتی یو شی دی او د افسون معنی ده سحر جادو یعنی هغه قصه خو په ډېرو شیونو کې ده خو هغه قصه چې هغه په سړي دا سحر جادو کی چې ښه ورته پته چې دا څه واقعه نه ده څه حقیقت نه لري خدا ده چې هغه جوړه کړې داسې وي تشکیل د هغې داسې شوي چې زما په خیال په هغې باندې بلکل لکه خلک ورته جاړي هم افسانې ته چې د هغې تشکیل داسې شوي چې هغه سړي ته حقیقت ښکاري ځکه چې هغه د معاشرې نه دغه عکس اغستی وي نو دا بیا دغه نه ده ښه زه مو په بله طریقه باندې داسې پوهېږم چې قصه څه شی دی لکه د فکشن شاعري چې کومه ده قصه ییزه شاعري نو دا افسانه هم قصه ییزه شاعري ده یا ورته ساحري هم ویلی شي دا په سړي سحر کوي جادو کوي دا شعر څه شی دی زمونږ اکثر شاعرای چې کومې دي دا دغه د قصې دي خو لکه د یو حده پورې پټې هم دي مثلا دا هم قصه ده لکه زه تاسو ته وایم چې پلاني پلانې ولیده دا پوره قصه ده پلاني پلانې ولیده دا پوره قصه ده خدا ده چې په دې قصه مونږ نه پوهېږو چې پلانې د پلاني څه ده ها دا چې یوه بله معنا نمایي پکې پیدا کوو نو داسې ویلی شو چې پلاني پلانې ولیده او د لاس نه ونیوه نو دا یوه بله معنا پیدا شو بیا پکې بله معنا نمایي پیدا کوو پلانی پلانې ولیده د لاس نه ولیده چکې ورکړه او په کټ کې ور ووته بیا موږ نه پوهېږو چې دا دده ده څه څوک ده او دې جینۍ چل څه کړی چې موږ اخري لفظ ته نه یو رسېدلي موږ په دې نه پوهېږو دغسې شاعري ده نو کم شعر هغه قصه نه ده تاسو ما ته وویل دا خوشحال بابا زما په خیال ده مونږ د محفلونو کې ما چرته هم دا نه دي اورېدلي خو د خوشحال شعر دی چې چرګ په 2 پیسې حلال دی چرګ په 2 پیسې حلال دی یعنی مطلب دا دی چې د خوشحال دا شعر ویلی د دې 400 کاله وشو او د هغه په زمانه کې چرګ په 2 پیسې و دا یو خبر چرګ په 2 پیسې حلال دی باز په 100 روپے مردار دا ګوره دې کې بله مسله ده هغې کې بله مسله حاجي نو دا قصه نه ده دا هم د یوې قصې نه راوتې خبره ده دا چې موږ پکې محبوب یادو جانان یادو دا څه کوو دا څه کوو دا قصې نه دي دا ټولې قصې نه دي یعنې زموږ اکثریت شاعري چې کومه ده دا خو دغه د ځای دی د فکشن شاعري د قصې شاعري ده نو زموږ په دغه مجلسونو کې دا ناستې پاستې نشته دا پیژنګلو نشته دا خبرې نشته دا زمونږ ادب چې کوم دی دا زوړن کړی دی مونږ
نو زه خو خپله لکه څه ووایم بخښنه غواړم ځکه چې تاسو ډېر ستړي شوئ. زمونږ یو وزیر په یو موده کې د پاکستان اول جوړ شوی و، یو وزیر و او دا د انګریزانو دا دغه جوړ کړی و، دا د ملکنډ سورې ایستی و، خدای خوا دا نېرې رایستی. نو هغه وزیر چاته خبره کوله چې دا د دغه ځای چې کومې اوبه مونږ ته رارسي نو د دې نه په ملکنډ کې 2 ځله بجلي وځي، نو چې دا مونږ ته رارسي په دې اوبو کې څه پاتې شوي. دا وزیر و. نو دغه خبره چې تاسو یې مونږ ته وسپارلي یې، نو په تاسو کې څه پاتې شوي دا اورېدو در پکې څه شته نه که نه. ځکه چې هغه زمونږ د دوست چې کم دی که نه، زمونږ د سیکرټري د هغه 2-3 دغه نه منټو نه 15 جوړ کړه که نه ځان له، او دغسې هر چا دا ایرس کړی دی. نو زه ته څه ویلی شم؟ خو زما په خیال چې دغه عمره خبرې چې زه د یاران قلم ملګرو ته او جمیل بھائی ته وایم چې ته ډېر خوش قسمته یې، ستا کتابونه دا د شمارلی کېږي، څوک کوی 18 دي، څوک کوی 19 دي. او زما کتابونه دلته هیچ چا ته پته نشته، د سکالرانو ته هم پته نشته چې څو دي او څو چاپ شوي. د 2-3 پکې چې کوم دی په دا مردان کې دغه شوي و، مخکتنه شوي و، هغه زما په خیال چې دا افکار دي او دغه داسې هلکانو زبیر دي که نه. خیبر دی خدای وبخي، دا لرې نه خلک راغلي وو په مردان کې. نور زما د کتابونو چاته پته نشته. موږ به د پښتو دپاره کار کوو، پښتو ته به چې پښتو دی داسې شي، پښتو دی هغسې شي. په ټلویزیون کې دا ټیم غلط دی، جلوسونه بیستې دي، په ریډیو کې دی له ټیم نه ورکوي. چې ټیم به میلاو شو هغه به ټول ځینې ملګري به پرې ورغله، بس هغې به ډک ته پوه شو، ټیمونه به هغې ډکول او جلوسونه به مونږ ایستل که نه. نو ته خوش قسمت یې، دا دي کتابونه درله خلک شماري. او دکې یو صفت دی، دا زمونږ اردودان ملګري چې کوم دي، زه بخښنه غواړم، ما د یو ته وویل چې اردو ماله راځي نه بخښنه غواړم، نو د هرې نه ویلې ستا سره نه شم، د دې نورو سره هم نه شم ویلی. ښه دا اوس عجیبه خبره نه ده، زموږ ظلم نه دی. ما مقالې لیکلي په اردو کې، ما مضمونونه لیکلي په اردو کې، کالمونه مې لیکلي دي په اخبارونو کې په اردو کې، او ویلی نه شم. دا عجیبه ده، لیکلی شم او ویلی نه شم. نو دا د اردو خو لکه د هغې حیثیت زمونږ سره یو ګوته کړې ده. نور دا ده چې لکه مونږ سره اردو ژبې دي که نه، دا چې څومره ژبې دي، که دا د هندوانو دي، که د مسلمانانو دي، که د کافرانو دي، که د عربو دي، که د بل چا دي، که د بل چا دي، دا ټولې دوستانې ژبې دي. د یو وخت هم داسې نه دی تیر کړی چې یو بل له ورکړه راکړه نه کوي، یو بل له غېږې نه ورکوي. دا خو دی ځینې خلکو پکې دا کیسې را پیدا کړي دي چې مونږ سره دا لوبه کړې. تاسو ما ته ووایئ چې د دې وجه ما ته وښیه چې زما غوندې خبرلوس سړی چې خبرې کولی شم، ګونګې نه یم او اردو په لیکلو راځي او ویلی نه شم، دا نو زیاتې خو دی که نه یار. ښه بیا هغه خلک چې هغې نوي تازه مارکیټ ته راغلي وو، د خپلو علاقو نه، څوک د پنجاب نه راغلي وو، څوک د سند نه راغلي وو، ځکه چې لوی وسیع مارکیټ وو. نن هم زمونږ کتاب نه خرڅېږي. دا
دغه چې څومره کتابونه د چاپ کړي دي دی خو خال دی خلکو له به خلکو ډالۍ مالۍ ورکړي که نه زه خو چاله نه ورکوم زه خو باچاخانې یم او زه خو وشوه شاعر ادیب یا څوک یا میلمه یا څه یا څه تاسو ته خبره وکړمه مونږ په یو جلسه کې ناست وو دلته باچاخان ناست و دی پلو سره دغه ناست و نو مې رانه هېر شو خو یو سړی و او دما زه دلته ناست وم دلته بزنجون صاحب ناست و دنه اخوا اجمل صاحب اخوا ولي خان ناست و دا ټول مشران راغلي وو یو زه پکې کشر بس زه داسې غونډ ناست وم نو باچا خان ځان ته کتابونه ایښي یو پمفلیټ و په یو مسله یې لیکلي او مسله دا وه چې بهی هلکان طالبونه کوي که جینکو نه کړه دا به سباله دا سماجي مسله ده د بې تعلیمه جینۍ سره به څوک واده نه کوي د بې تعلیمه هلک سره به جینۍ واده نه کوي دې له په شریکه دغه کوه او د دې غور پکار دی یا په عدالتونو کې چې کوم دی دغه سره زیاتې کېږي د زنانو سره نو هغې له داسې پکار دی داسې پکار دی پمفلیټ ته د زنجو لاس راوکوځه دوی ترې راواغسته واړه واړه پمفلیټونو نو باچا خان ورله لاس ونیو نو چې لاس یې ورله ونیو نو ورته ویې د دې 4 انې قیمت دی د یو پمفلیټ نو هغه ورته وخندل ویې درکوم د جیب نه روپۍ راوویسته نو هغه 4 دانې ورکړه نو بیا یې ورله لاس ونیو ویې ته میلمه زه دې پېژنم د لرې نه راغلی دا ښه خبره نه ده خو دا پښتانه به په دې عادتول غواړي دا ډالۍ ټپالۍ چې کومې دي دا ډالۍ خو په اصل کې دا تحفه نه ده ګوره تحفې معنی نه ده ډالۍ چې کومه ده که نه دا رشوت دی دا مونږ وایو که نه فلاني ته ډالۍ ډنګري ته ډالۍ ادا د دې سندرغاړو د دې شاعرانو زده کړه فلاني ته ډالۍ او ډنګري ته ډالۍ حالانکه دا رشوت دی خدای شته تاسو خو مشران یې د دې کلو مشران مو تللي دي په جرګو کې ناست دي دا ډالۍ ټپالۍ به ورته مونږ نه وایو چې هغه په فلانې په ډالو ټپالو عادت کړی دی خو بډې رشوت که نه هغه هم 2 ټکي وو بډې رشوت او ډالۍ ټپالۍ دا ایک یو شی دی نو دا زما ډېر زیات بدي شي دا ډالۍ دا خدای ته وګوره چې دا دغه کوي دا ختم کوي او دا هم وکړي چې سړیا دا نن چې په دې مجلس کې کم کسان راغلي وو نو که دې خلکو دغه د کتاب نه یو کتاب هم واغستو د جمیل بای د کتاب نه نو دا داسې ده چې لکه په ټولو پښتونخوا کې کتاب خرڅ شو دا جمیل دی او که د اقبال حسین افکار دی ته پوه شو که نه او دا به مونږ تر بیا دا ده چې لکه دا مونږ چې څنګه روان یو دا کم فکر پیش کوو کب څه کوو کب څه کوو ما هغه ورځ شعر لیکلی چې نه زموږ ژوند بدلیږي نه زموږ قسمت بدلیږي دنیا بدلیږي خو د وینو په قیمت بدلیږي موږ کم ځای ناست یو څنګه ودیو څنګه پوهېږو تاسو د قام سترګې یې د قلم خاوندان یې نو تاسو چې دا تنظیمونه جوړ کړي دا هم دې له جوړ کړي دي چې ایوارډ ورکوو دا ایوارډونو دا کیسې ختمې کړې سړیه داسې مشکل مو جوړ کړی دی که نه همدغه خانان به دغسې پروګرامونه کوي دا مونږ یې نه شو کولی زه خو ایوارډ نشم جوړولی جي داسې نو زه دا احساسات دا څه نو زه بخښنه غواړم ستاسو مې ډېر وخت واخیستو او خدا ده چې دغسې موقع په ګوتو ډېرې کمې راځي کله کله راځي
د یو بل سره مخامخ کېږو، د یو بل تپوس کولی شو، د یو بل پوښتنه کولی شو، په دې پوهېږو چې دا ژبه څه شی دی که نه. ما پکې دا خبره کوله چې زه دلته په بلا قسمه خلکو باندې چې کوم دي پیجډی شوي دي، او دا جمیل بایي تاسو وایي چې په پنجاب کې پیدا وشو، هغسې هغه په اردو کې و، نو هغلته وپې کېده، خامخا ښه کار شوی دی. خو دلته زما په شاعرۍ پیجډي نه ده شوې. ولې؟ وایي دی ژوندی دی. ته سوچ یعنې موږ په دغه کې ګرځېدلي یو، غرونو ته ختلي یو، شپې مو روڼې کړي دي، او پښتو په اصل کې ګټلې موږ ده. وایي دی مړ نه دی. خو زه به د پیجډۍ دپاره مرمه، اذان به وژنمه. تاسو سوچ وکئ، دا موږ دا دانشور پیدا کړي، دا دانشور دي جي. دا ما د خپل مثال د دې دپاره پیش کړي چې ما ته بل څوک یاد نه و، ځکه چې په ټولو شوي دي. ما په خیال په زبیر دیبه هم شوي که نه، که نه ټولې شوي دي که نه. نو بل څوک راته پکې داسې بې پیجدی پیدا نه شو که نه. نو او په دغه خو شوي و، هغه په ژوند پې شوي وه، په حمزه صاحب. خو مالک خو دې وایي پکې لیکي که نه، هغه خو به کېده. هغه خو که مړي او که ژوندي کېږي به پې مسایل به نه کېږي که نه. دا رهبري فن وي، او رهبر لکه فنکار د ژوندون. رهبري فن وي او رهبر لکه فنکار د ژوندون. داسې منصب په جوارګرو د سپارلو نه وي. او تجربه بویه تجربه بده نه ده. تجربه بویه تجربه بده نه ده. خو ځینې تخمونه په پټو کې د کرلو نه وي. دا دو شعرونه نور دي چې تا ته به ونشي زما د بربادۍ اندازه. د څومره ډېرو ارمانونو هدیره دې کړمه، تا ته به ونشي زما د بربادۍ اندازه. د څومره ډېرو ارمانونو هدیره دې کړمه، ستا مختصر محبت ډېر را مختصر کړمه. خدای زده د څو زرو کتابو خلاصه دې کړمه. او ښه درده زما د زړه نه مزه چې تنها وشمه. درده زما د زړه نه مزه چې تنها بشمه. او تا خو ویل چې دا دې زم دغه دې را بشمه. درده زما د زړه نه مزه چې تنها بشمه. تا خو ویل چې دا دې زم دغه دې را بشمه. او زمونځ خو نه یم چې قضا شو بیا دا به مې کوي. زمونځ خو نه یم که قضا شوم بیا دا به مې کوي. زه خو دیدن یم که قضا دې کړم قضا به شم. دا دو شعرونه نورم دي چې وړ پړ به نه کوو. وړ پړ به ښه نه وي، خبره په دلیل پکار ده. مکالمې له کناره د رودینیل پکار ده. او شپېلې یوه ده، غږونکي جدا جدا دي. شپېلې د شپون او که شپېلې د اسرافیل پکار ده. ښه ستا په او کې او پناه کې خطا کې یو خدا ده چې زمونږ په دې شعرونو کې یو داسې یکرنګي غوندې پیدا شوې ده. او هغه یکرنګي مونږ بس په دغه کې هغه څه ورته وایي چې یکسانیت هغې پیدا کړی دی. او مفروضاتي غوندې یو
رجحان مو پیدا شوی دی ستا په او کې او پنا کې خطا کېږم سودایي شوم په سودا کې خطا کېږم ته دروغ هم د رښتیاو په شان وایې په دروغ او په رښتیا کې خطا کېږم ته دروغ هم د رښتیاو په شان وایې په دروغ او په رښتیا کې خطا کېږم تا زما د پرهرونو جامې وکړې اوس په ځان کې او په تا کې خطا کېږم تا زما د پرهرونو جامې وکړې اوس په ځان کې او په تا کې خطا کېږم زندگی چې د چا بې جانا نشي د زړه ژوند خو د زړه په درزا کې وي شوخ د ګل خو د ګل په خندا کې وي د زړه ژوند خو د زړه په درزا کې وي شوخ د ګل خو د ګل په خندا کې وي په صحرا کې چې ګل بې بارانه شي په صحرا کې چې ګل بې بارانه شي دنیا ورانه شي ورانه شي ورانه شي زندگی چې د چا بې جانانه شي لکه ژوند د سپوږمۍ چې بې ستورو شي لکه مخ د کتاب چې بې تورو شي لکه ژوند د سپوږمۍ چې بې ستورو شي لکه مخ د کتاب چې بې تورو شي لکه څوک را گزار د اسمان شي لکه څوک را گزار د اسمان شي دنیا ورانه شي ورانه شي ورانه شي زندگی چې د چا بې جانانه شي لکه وران چې شي ژوند ژوند مې پل د چا لکه مړاوي شي ګل په منګل د چا لکه وران چې شي ژوند ژوند مې پل د چا لکه مړاوي شي ګل په منګل د چا لکه پاتې مضمون بې عنوان شي لکه پاتې مضمون بې عنوان شي دنیا ورانه شي ورانه شي ورانه شي زندگی چې د چا بې جانانه شي دنیا ورانه شي ورانه شي ورانه شي لکه روح چې د تن او بدن وځي لکه خیال د گلشن غمجن وځي لکه روح چې د تن او بدن وځي لکه خیال د گلشن غمجن وځي لکه پاتې سړی بې کاروانه شي لکه پاتې سړی بې کاروانه شي دنیا ورانه شي ورانه شي ورانه شي زندگی چې د چا بې جانانه شي لکه څوک چې ځان بېلي یار خپل نه کي لکه څوک چې ځان بېلي یار خپل نه کي لکه څوک چې غزل مکمل نه کي لکه څوک چې ځان بېلي یار خپل نه کي لکه څوک چې غزل مکمل نه کي چې سایل هم شي پاتې
چې سایل هم شي هم بې ارمانه شي یا چې سایل هم شي هم بې ارمانه شي دنیا ورانه شي ورانه شي ورانه شي زندگی چې د چا بې جانانه شي دنیا ورانه شي ورانه شي ورانه شي زندگی چې د چا بې جانانه شي ډېره مننه